الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب أو كما قال. محترم مسلمانانو، دې ځای ته زمونږ او ستاسو حاضري د تعزیت په غرض سره ده. تعزیت دا په مونږ او تاسو باندې د پسماندګانو حق دی. په کوم خاندان باندې غم راغلی، هغه خاندان ته تکلیف رسیدلی، د چا مور وفات شوي، د چا خور وفات شوي، د چا پلار وفات شوي، نو دا لازمي خبره ده چې هغې ته په هغه جدایۍ سره یو لویه صدمه رسېدلي. دا انساني فطرت دی. که چېرته څوک د دې ځای نه لاهور ته کراچۍ ته ځي او په یو ګاډي کې ناست دي په یو سیټونو باندې، نو هلته چې د یو بل نه جدا کېږي نو هغه جدایۍ باندې هغه ته خفګان میلاویږي. یا کله کله موږ سره سیروزه کې ملګري لاړ شي، نو په هغه اخري ورځ باندې چې ملګري جدا کېږي نو خفه کېږي. یا موږ سره کله کله په ترجمه او تفسیر کې د بار مسافر طلبای د ختم په ورځ باندې هغوی جاړي. نو بیا محترمو دا مرګ دا خو یو داسې جدایي راوستونکی څیز دی چې بیا په دنیا کې ملاقات نشي کېدی. ځکه وایي دا مرګ روزانه اعلان کوي، انا الموت الذي افرق بین کل حبیب. زه هغه مرګ یم، زه خواږه دوستان جدا کوم. انا الموت الذي افرق بین زوج و زوجه. زه هغه مرګ یم د ښځې خاوند منځ کې جدایي راولم. زه هغه مرګ یم چې رونه خویندې جدا کوم. زه هغه مرګ یم چې زه رشته داران جدا کوم. انا الموت الذي، زه هغه مرګ یم اخرب القصور و اعمر القبور. زه هغه مرګ یم چې زه محلات روانوم او زه قبرستانونه آبادوم. نو محترمو، د مرګ سره داسې جدایي د خپلوانو، د ملګرو، د رشته دارانو راشي چې بیا دنیا کې هغه ناسته، هغه ملاقات هغه ممکن نه. محترمو، نو د تعزیت کې یو مقصد دا چې مونږ غمزپلي خلکو سره اظهار همدردي وکړو، هغې له یقین دهاني وکړو چې دا غم یوازې په تاسو نه دی، مونږ تاسو سره ستاسو په دې غم کې برابر شریک یو. او دویم محترمو، چې مونږ او تاسو د دې نه یو عبرت حاصل کړو. دا نن مونږ د سید الله جي صاحب د اهلیه الله دې ورته هغه جان ښایسته کړي او الله دې جنت فردوس نصیب کړي. محترمو، مونږ نن هغه وفات شوي، نو د دې سید الله جي صاحب دي، د هغې رونه، د هغې بچیان، د هغې رشته داران هغې سره غمرازۍ ته راغلي یو. او دا غمرازي دا یو مسنون عمل دی. نو څنګه چې نن زمونږ دا مورکې د دنیا نه تلې ده، محترمو دا نن سارم چېرته ساوه ډېر کې اعلان وشو که نه، بېګام اعلان شوی، روزانه اعلانونه کېږي. نو زما او ستا د جنازې اعلان به هم کېږي. ښه، مونږ او تاسو به هم د دنیا نه ځو. وہی یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے. چې کله زمونږ او ستاسو په آخرت یقین مضبوط شو که نه محترمو، چې آخرت را روان دی، رز د حساب کتاب را روانه ده، ځان به په دنیا کې د هر قسمه حرامو نه ساتو، چې په حرام خورۍ کې مبتلا نه شو، په سود کې مبتلا نه شو، پردې حصه ګیره نه کو، پردې حقو نه وو. ځکه چې نبي علیه صلات وسلام به کله په چا جنازه کوله، نو اول به تپوس کولو علیه دین، آیا په ده باندې پردې حق شته؟ ځکه نبي علیه السلام خو د غیب و علم خو ورته نه و که نه، غیبدان خو یوازې یو الله دی. پیر او فقیر او نبي ته د غیب و علم نشته. هغه خلک د شریعت نه ناخبره دي، چې کم خلک وي هغه ځای ښځه راوتې او سړی راوتې او پیریان معلوموي، کوډې منترې معلوموي او دارنګې تعویضونه راوباسي. دا غلطه عقیده ده. بلکې علماو لیکلي دا سړی اړو د سره مسلمان نه دی چې د چا دا عقیده جوړه شوې ده چې هغه ځای سړی راوتې او تعویضونه راوباسي. او
کمیسونه پلیشتو کوي او جادو معلوموي. پیغمبر ته د غیب علم نو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به تپوس کوو علیه دین په دې سړي پر دې حق شته که چا به ورته وي او د چا پې څه قرض دی د چا پې څه حق دی. پیغمبر به راروسته شو تاسو جنازه وکړئ زه جنازه نه کوم. نو چا چې پردی حق ګیر کړی د محترم مسلمانانو نبی علیہ السلام په هغه جنازه نه ده کړی. نو دارنګې چې زمونږ او ستاسو مرګ را مخې ته وي. بل محترمو دغه متعلق زمونږ او ستاسو په دې معاشره کې د تعزیت په موقع باندې څه واعظ او بیان کېږي. دا یې د سود خبره پکې راله د حرامخورۍ خبره پکې راله. دارنګې یو بل سره دشمنۍ ناکاره څیز دی د هغې نه اجتناب پکار دی. زړه کې یو بل ته ځای ورکول پکار دي. صلح روغې پکار دي. دا مضمون پکې راغی. ډېرې خبرې مخې ته رالی. خو یو بله اهمه خبره ده چې هغه مونږ کله کله نه بیانو. هغه غم کې د بیانولو ده او تقریبا زمونږ خو کوشش دی چې دا په هر غم کې بیان کو. محترمو ډېرو ځایونو ته مونږ لاړ شو هسې دا 11-12 بجې پکې اعلان وشي ایماندارو راځي اوس پینډه کېږي. هلکه دا واده دی. دا پینډه کېدل په ودونو کې مسلمانانو یاد وساتئ. پینډه کېدل دا په ودونو کې ښه. او دا خبره زه نه کومه د 4 مذهبونو هر کتاب وګوره د دې د وردالمانو نه د 4 مذهبونو معتبر کتابونه وګوره. هر کتاب دا خبره هایلایټ کړې ده چې انما شریعت فی السرور لا فی الشرور چې دیګونه ډوډۍ مجمع پینډه کېدل دا د خادو سیز دی د غم سیز نه دی. او محترمو کله چې سړی د چا په غم باندې خفی د چا مور وفات شوی لورې وفات شوی خورې وفات شوی پلارې وفات شوی او ته وې زه ورپسې خفه یم یاره پر خاندان غم راغلی نو ته بیا کټ ته سر ته خیږي څنګه ته بیا وې څنګه چې لکه لږ ښه شی پکې واچوه. محترمو دا مسله مې یاد وساتئ ښه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کړی غمزپوري خاندان ته تاسو ډوډۍ ورکړئ تاسو ته مه خورئ. بعضې خلک یو ښه کار کوي غمزپوري خلکو ته ډوډۍ راوړي خو هلته ورته په خپله کښېني. تا د ډوډۍ راوړو مطلب څه شو؟ تا ډوډۍ او غمزپوري خاندان ته راوړله بس وی لوښي راله اوزګار که دا د ثواب کار دی. بل محترمو یو صحابي نه دی جریر بن عبدالله بجلی رضی الله عنه فرمایي محترمو مسلمانانو باندې به د پیغمبر او د صحابو خبرې اثر کوي. که کله مونږ ته دا خبرې بار بار کېږي او اثر را باندې نه کوي که نه نو مونږ دې په دې پته پوه چې مونږ د خېټې بندیګان یو. ښه مونږ پکې حلال حرام نه ټسو. مونږ د خېټې بندیګان یو. محترمو جریر بن عبدالله البجلی دا یو صحابي دی. د ده روایت دی امام ابن ماجه هم ذکر کړی دی. او بیا دا حدیث محترم مسلمانانو هر عالم چې کتاب لیکلی دی پای کې دا حدیث ذکر کړی جریر بن عبدالله بجلی رضی الله عنه فرمایي مونږ صحابه کرامو دا نه وي چې ما یوازې مونږ صحابه کرامو به د غم د کور نه ډوډۍ خوړل ناروا ګڼله. دې ځای بعضې محدثین وایي چې ګوره دی وایي چې ما یوازې نه کوننا مونږ صحابه کرامو به د غم د کوره ډوډۍ خوړل دا ناروا ګڼل. څنګه چې نوحه ناروا ده مړو پسې سان دی او چغې کول ناروا دي نو دارنګې د مړي په کور کې ډوډۍ خوړل دا ناروا دي. دا ظلم دی. دا بې پښتو کار دی. دا د غیرت نه خلاف کار دی. او الحمدلله دا مسله زموږ په دې علاقو کې بیان شوه نو که د غم د کور ډېر زور هم لګوي خو مسلمانان هلته ډوډۍ نه خوري. دوی په دې مسله باندې عمل کوي. دوی د پیغمبر په دې خبره باندې ننګ او غیرت کوي. نو مونږ او تاسو کې هم که دا مسله چا په لومبي ځل اورېدلي او که چا بار بار اورېدلي دا تجدید عهد به کوو. دا به د رب سره وعده کوو چې ربه زه به په کلي او علاقه کې د غم د کوره ډوډۍ نه خورم انشاءالله. خو هم ده که نه د چا را سره کلکه وعده ده د پیغمبر خبره به منو د صحابه کرامو سیرت به منو او که دا نه منو خېټې پسې ګرځو او د 12 بجې نه پس ډوډۍ ته ځو. تنویر رحمت الله علیه واقعاتو کې لیکلي دي و یو ځای کې یو تنو د هغه مور وفات شوې وه دا خلک ویله داسې د په کم 12 بجو کې دوا ته راله. ښه هلکه دا دوا سهار وختي کې نه شوه کېدی دا دوا مازدیګر کې نه شوه کېدی. نو محترمو چې خلک ویله داسې په کم 12 بجې کې راله نو محترمو مسلمانانو هغه د چا چې مور وفات شوې وه هغه وله انتظام وکړو او د هغه مور مړه وه. د تانوي صاحب رحمت الله علیه خبره ده. ښه دا د علماء دیوبند ډېر مشر تېر شوي هسې به د دیوبند مشران نه بدنامې چې وایي زما د دیوبند د مشرانو سره تعلق دی او د دیوبند د مشرانو په مشن باندې خپې راکاږي بلکې خېټه پرې ورچې ځکه ته خو د خېټې غلام یې. نو تانوي رحمت الله علیه واقعاتو کې راځي
هغه سړي ولا روجي موجي تیار کې چې کړه درستخان خور کو دا سړي دیندار او علما سره پاتې شو دې په دې خبره پوهیده چې کم ځای کې د کمی مسلې ضرورت دي کنه هغه مسله کول پکاري ښه مونږ ته پته ډېر پوهه خلکو ته وایي ډېر غم کې وایي چې ډوډۍ ښکته او ډوډۍ بر او خیرات بر او خیرات ښکته دا د پیغمبر طریقې دي دا سماجي مسله ده په دې باندې د خلکو لکونه روپۍ ولګي او محترم شي په غلطه لټي د ثواب مواب شته دی نه دی وینه دا د دې خبرو څه ضرورت دی دی خو خلکو کې سود دی او خلکو کې جګړې دی او دا دی او دغه مسلو ذکر نشته او د دې مسلې ضرورت دی زما مهربان تانوی رحمت الله علیه ذکر کوي هغه سړی پاسېدو خلکو ته وی ایماندارو خفه کېږئ ما تاسو ته پته ده زما مور مړه ده په ما غم راغلی زما اړیکې سورې شوې زما د سترګو هغه اوښکې وچې شوي دي په ما غټ غم راغلی زما د دعاګانو سرچشمه ختمه شوې ده او چې تاسو کې حیا او غیرت نشته زه بسم الله کې ډوډۍ خورئ خلکو زمونږ به اوس څنګه ډوډۍ تېرېږي یقینو کې دا مسله مې د بشحالي کې یو غم کې کړې وه یو غریب سړی و د هغه لور وفات شوې وه پیغله لورې وه او ډېر غټ خلک را جمع شوي ځکه بعضې شوقیان داسې د 12 ساړه 12 بجې ته ځان را ورسوي که نه نو هلته کې هم دا شوقیان پکې ډېر زیات راغلي محترم ما دا واقعه مې بیان کړه هغه خلک ټول په ایر را پاسېده هغه غم کور راغی ما دې دونه دعاګانې وکړي وایي مولوي صاحب په دې یخ جمې کې به ما خولې تلې راتلې چې دا خو د دریو دیګو د کابو کېدو خلک هم نه دي زما خو په پتیله کې د روجو پخولو وسم نه کېده ګوره چې کوم څیز د شریعت خلافي محترمو پای کې ډېر بېجا تکلفات دي نو هغه سړي چې ولا دعوت ورکو هغه خلکو یاره دا خبرې خو راله ډېرې سمې وکړي سختې خبرې وکړي ستغې خبرې وکړي خو دا خبرې خو صحیح دي شریعت برابر خبرې دي نو مسلمان به خپل عقل په دې کې نه چلی چې مونږ ته شریعت څه ویلي بس هغه به کوو محترمو یاره که نه میلمانه به څه کوي نو میلمانه چې د دیر او د سواد د باجوړه راغلي هغه به 15 کسه 15 تنه به وي هغه محلې والا یې کور کوي که نه او که محلې والا یا نږدې رشته دار یې نه کور کوي نو دا غمزپلي خلک د دې میلمنو ته ډوډۍ تیاره کړي بس اوس د کلي او د چم نارینه او زنانه لوی اجتماع جوړول او ایله ډوډۍ ورکول دا محترمو دا یاد ساتئ دا ګورې غم کول نه دي ښه دا خادي کول دي هغه خلکو یو میټینګ وکړه یاره د غم د کوره به ډوډۍ نه خورو او دا مسله یوازې زه نه کوم محترمو رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه فتاوا رشیدیه کې لیکلي د مړي د کور ډوډۍ خوړل ناروا احسن الفتاوا کې رشید احمد لدھیانوی رحمت الله علیه لیکلي د مړي د کور ډوډۍ خوړل ناروا آپ کے مسائل ان کا حل کې مفتی یوسف لدھیانوی شهید رحمت الله علیه لیکلي د مړي د کور ډوډۍ ناروا ارشاد الشامزی کې د مفتی نظام الدین شامزی د ترمذی شرح را پای کې لیکلي د مړي د کور ډوډۍ ناروا دارنګه درس ترمذی د شیخ الاسلام مولانا تقی عثماني صاحب پای کې لیکلي د مړي د کور ډوډۍ ناروا ده دارنګه د شیخ الحدیث مولانا صاحب برات خان صفدر صاحب رحمت کتاب دی راه سنت پای کې لیکلي د مړي د کور ډوډۍ ناروا ده دا اوس په دې موضوع باندې ما یو کتاب ولیکلو دا ځان ته کورونو کې مطالعه کې چې د مړي د کور ډوډۍ خوړل څنګه دي دیر بابا ته مې یوړو کوړی ته هغه پیولیکل چې کم خلک د مړي د کور د دیر بابا د مولانا فضل الرحمن صاحب استاد هم دی هغه پیولیکل چې کم خلک د مړي د کوره ډوډۍ خوري دا حرام خواره د دې په خولې به چې ته حق نه راځي دا به بزدله وي نو بیا به یو پیره دا واده کوو چې د شریعت دا ټولې خبرې به منو انشاءالله د مړي د کوره به ډوډۍ نه خورو خو همره الله دې موږ او تاسو له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي په جمع دعا غواړئ چې الله دې مورکې مغفرت نصیب کړي الله رب العزت تمام پسماندګانو ته صبر جمیل نصیب کړي څونه مسلمانانو دې سره تعزیت کې شرکت وکړو جنازه کې شریک شو الله دې ټول دې خیر ورکړي الله یې تمام دا دعاګانې د دې مرحومې په حق کې قبول کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین